أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. قاعده درېما کچری په یو کلمه کې د حرف مد نه پس حرف ساکن وي چې د هغې سکون اصلي وي، یعنی په هغې باندې د وقف کولو په سبب سره سکون نه وي شوی، لکه الآن. حروف مد نه پس سراشي حرف ساکن راغی، سکون راغی. سکون ته پښتو کې څه وایي؟ غوړندې ګړندې وایي. صحیح ده که نه؟ چې غوړندې ورپسې راشي حروف مدد پسې، نو بیا بس کېږي دې کې به هم مد کېږي. اوس دا غوړندې اصلي دی او که عارضي دی؟ عارضي څه ته وایي؟ اصلي څه ته وایي؟ اصلي دې ته وایي چې دا په هیڅ صورت کې د دې نه جدا کېږي، نو دا اصلي دی. او عارضي څه دی؟ چې دې صرف د وقف په وجه باندې راغلی وي. او وقف څه ته وایي؟ چې ودرېږي څه وختي. لکه موږ الحمدلله رب العالمین، عالمین په نون چې موږ کوم غوړندې راوسته ساکن مو کو، نو دا څه دي؟ دا عارضي دی. که چېرې دا موږ آیت سره د بل آیت سره یو ځای کوو، نو بیا به څه؟ بیا به دا ختم شي. الحمدلله رب العالمین په ځای به بیا موږ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، نو بیا به زور واپس خپل ځای ته راشي. ځکه چې په زور زیر پیښ باندې موږ دغه وقف نشو کولی بغیر د روم نه. روم کیدی شي. روم څه ته وایي؟ که چېرې په یوه کلمه کې د حرف مد نه پس حرف ساکن وي چې د هغې سکون اصلي وي، نو په هغې باندې د وقف کولو په سبب سره سکون نه وي شوی، لکه الآن. اوس الآن کې وګوره دا لام ساکن دی په حروف مد نه پس، خو دا په هیڅ حالت کې د دې نه لرې کېږي. که ته روان تلاوت کې وای او که ته په دې باندې وقف کې الآن، دا به دې سره وي. او یو خبره ګورئ، د حرف په منځ کې ته د وقف نشي کولی. ته په الآن دی که نه، اوس ته الآن باندې ته وایي چې اوس مې بندېږي بس نه، ناجایز دی، حرام دی، مکمل حرام دی. پوه شو که نه؟ کلمې الآن بیا وقف کولی شي، د کلمې په اخر کې کولی شي، کلمې په منځ کې ته وقف نشي کولی. نو الآن کې چې دا کوم سکون دی غوړندی دی، دا اصلي دی، نو دا په هیڅ صورت د دې نه جدا کېږي. په دې کې لومبنی حرف حمزه دی او دویم حرف الف دی او هغه مده دی، او دویم حرف الف دی او هغه مده دی، او دریم حرف لام ساکن دی. او د هغې ساکن کېدل ظاهر ده چې د وقف په سبب سره نه دی، د وقف په وجب سره نه دی. وقف څه ته وایي؟ ادرېدو ته وایي. وقوف عرفه، عرفات کې قیام کول، ادرېدل. نو الآن کې چې کوم لام ساکن دی، دا لام ساکنه دا د دې سکون اصلي دی، عارضي نه دی. دا په هیڅ صورت کې د دې نه جدا کېږي. نو په دې باندې هم مد لازم شو چې د وقف په سبب سره نه دی. که په دې باندې وقف ونه کړو نو هم به یې ساکن وایو. الآن الآن که ته وقف کې او که نه کې دا قبل ویل کېږي. نو په داسې مده باندې هم مد کېږي، او د نوم مد لازم دی. د مد لازم څو قسمه شو؟ دو قسمه شو. یو مد لازم چې کله حروف مده پسې حمزه په یو کلمه کې راشي یا په دوه کلمو کې راشي. او دویم سبب د مد څه دی؟ لومبی سبب یې دغه دی چې حروف مده پسې حمزه راشي. نو که په یوه کلمه کې نو بیا متصل دی، که په دوه کلمو کې نو منفصل دی یا جایز دی. دغه شانتي حروف مده پسې سکون راغی، نو دا هم مد لازم دی، مد واجب دی. دا دویم سبب شو، د مد دویم سبب شو چې کله حروف مده پسې الف حمزه راغی یا ورپسې ساکن راغی، دا حرف دی کې به مد کولی شي، په دې کې به مد کولی شي، دا به اوږد ویل کېږي. دا دوه وجه شوې د مد لپاره.
او داسې مد ته مد کلمی مخفف وایي. مخفف په معنی سپکو، یعنی درون نه دی. د سپک مطلب درون نه دی، داسې سپک نه چې په نظر کې سپک. په ډېرو معنو راځي که نه سپکو، خو دې کې مخفف په معنی د سپک دی، سپکوالی دی پکې. سپکوالی مطلب درونوالی پکې نشته دی. قاعده څلورمه ورسېدې په دې باندې چې حروف مده پسې ساکن اصلي راشي، نو دا به هم مد لازم مد متصل ته ورځي. ٹھیک شو؟ او د دې مقدار هم د دریو الفو دی، او دې ته مد څه وایي؟ مخفف وایي. ٹھیک شو؟ بل ورپسې را روان دی. قاعده څلورمه که چېرې په یوه کلمه کې د حرف مده نه پس حرف مشدد وي، لکه ضالین، په دې کې الف خو مده دی او د هغې نه پس په لام باندې تشدید دی، نو په دې مده باندې هم مد کیږي او د دې نوم هم مد لازم دی. ګورئ، حکمن حرف مشدد چې دی دا یو دی. حکمن لکه حکم د دې یو دی، لکه تاسو ته ما ویلي په را کې چې را مشدده شوه، نو دا به دې ته نه ګورو چې مخکې ترې زیر دی، نو دغه زیر په وجه باندې به دا را ساکنه دا باریکه ویل کېږي او ورپسې چې کوم دی نو بیا به پر ویل کېږي. نه، دغه ځای حکمن دا یو را ده، حقیقتا دا دو دي، خو حکم چې دا باندې زور دی نو بیا یا پیښ دی نو پر به ویل کېږي، ګنې باریکه به ویل کېږي. صحیح ده که نه؟ خپل حرکت اعتبار به کېږي. نو دې ځای کې که تاسو وګورئ نو انا کې لام ساکن دی، د هغې په وجه باندې مد شو. په ضالین کې لام دو لامونه دي، حقیقتا دو دي، حکمن بیا یو کېږي. نو دې ځای کې حقیقتا به موږ وو چې ضال کې لام لومبی ساکن دی، دویم ورپسې متحرک دی. د دغې لام ساکنه په وجه باندې به په دې کې مد کېږي. ورسېدی که نه؟ خو ورپسې شد راغلی دی، نو دې ته به موږ وو مثقل، بیا درون شو، لږه دو شو که نه؟ انا کې لام یو دی او ضالین کې لامونه دو شو، درون شو. که چېرې په یوه کلمه کې د حرف مده نه پس حرف مشدد وي، لکه ضالین، په دې کې الف خو مده دی او د هغې نه پس لام باندې تشدید دی، نو په دې مده باندې هم مد کېږي او د ده نوم هم مد لازم دی. دا هم مد لازم شو، د سکون په وجه راغی که نه؟ او د دې مقدار هم 3 الف دی. مقدار یې څومره دی؟ 3 الف دی. دې کې به څو مد اصلي شي او څو به مد فرعي شي. نو یو به څه شي؟ مد اصلي شي او دوه به ورسره فرعي یا اضافي شي. نو په دې مده هم مد کېږي او د دې نوم هم مد لازم دی او د ده مقدار هم 3 الف دی. او داسې مد ته کلمی مثقل وایي. کلمی چې په یو کلمه کې دی، انا او ضالین، یو کلمه ده او دا مثقل دی. بیا قاعده پنځمه، په بعضې صورتونو په اول کې چې کوم بعضې حرفونه جدا جدا لوستل کېږي، لکه د سورې بقره په شروع کې الف لام میم، دوی ته حروف مقطعه وایي. څه وایي ورته؟ حروف مقطعه. قطعه کټ شوي، جدا جدا، دا جدا جدا ویل کېږي، یو ځای نه ویل کېږي. په دوی کې یو خو په خپله الف دی، الف لام میم، د هغې خو څه قاعده نشته دی. الف لام را، د هغې څه قاعده نشته دی. او د دې نه سوا چې کوم نور حرفونه پاتې شو، په هغې کې 2 قسمه دي. 2 قسمه دي، یو 3 حرفي دی، یو 2 حرفي دی. یو خو هغه کوم کې چې 3 حرفونه دي، لکه لام، لام الف میم، لام، میم کې میم یا میم، قاف، قاف الف، فا، قاف، نون، نون واو، نون. نو دې کې 3 حروف راغلي دي. او بل هغه کوم کې چې 2 حرفونه دي، لکه طا، ها. په کوم کې چې 2 حرفونه دي، د هغې متعلق هم دلته څه قاعده نشته. طا، ها، دا خو هم دغه شانتې ویل کېږي. طه، یا کاف، ها، یا عین، صاد. په کوم کې چې 2 حرفونه دي، د هغې متعلق هم دلته څه قاعده نشته. او کوم کې چې 3 حرفونه دي، په هغوی باندې مد کېږي. او مد ولې کېږي؟
حروف مقطعه دي کنه جدا جدا دي کنه نو هر حرف په اخره کې ساکن دی لکه لام نو چې لاما لامی لامو دا څه خو کنه لام میم ساکن دی په اخره کې میم ساکن دی لام میم نون کې اخري نون ساکن شو جیم په جیم کې میم اخري ساکن شو نو ټول حروف چې دي دا په اخر کې سکون دی دا سکون لازم دی الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را ز نو جیم چې جیمون دا خو نو کنه چې الف با تا ثا جیما خو نو کنه جیمی خو نو جیمون وو جیم ح خ نو دغه شانتی دا مد دی اصلی شو مد دا سکون د دې څه شو سکونی اصلی شو چې سکونی اصلی شو نو د دې سکون په قاعدو کې راغی او انا په شانتی وا د کې هم مد لازم کیږي بیا او کوم چې درې حرفونه دي په هغه باندې مد کیږي هغه ته هم مد لازم وایي او د دې مقدار هم درې الف دي او داسې مد حرفي وایي مد حرفي ورته ځکه وایي چې د حروف مقطعات کې راغلي حروف کې راغلي دي دا مد د حروف دی نو څنګه به ویل کېږي الف لام میم الف لام مد بیا میم مد درې الف مقدار او دې ته حرفي مد حرفي ویل شي بیا په دوی کې د کوم حروف مقطعو په اخر کې په اخري حرف باندې چې د لوستلو په وخت کې تشدید دی د هغې مد حرفي مثقل وایي نو الته څنګه وي چې ضالین کې د شد په وجه باندې کلمي مخفف او مثقل شو نو دلته کې دا شانتي حرفي مخفف او مثقل بشي دا نمونه ګوره یادوي دا به تپوس کوم درنه لکه الف لام میم کې چې لام کله د میم سره وایو یو ځای وایو نو د هغې په آخره کې تشدید پیدا کیږي او دا تشدید ولې پیدا کیږي الف لام میم دا څه ولې وو تشدید ولې پیدا کیږي دا حروف دي مقطعه دي جدا جدا دي الف لام میم کې دا شد ولې راغلی دی چې میم ساکن دی ورپسې بل میم راځي نو څه به کیږي ادغام صغیر مثلین ادغام صغیر مثلین په وجه باندې به شد پې راځي لام میم ساکن ورپسې بل میم راغلی دی دا دواړه به یو بل کې مدغم کیږي د لام د میم د قاعدو لومبنۍ قاعده ده د میم په قاعدو کې لومبنۍ قاعده ده چې کله میم ساکن وي او دی پسې بل میم راغلی دی دا میم به دواړه مدغم کیږي په یو بل کې او یو میم په شان په تشدید سره ویل کیږي نو لام کې هم میم دی او په میم شروع کې میم دی نو لام میم او بیا به څه چل کیږي بل پکې څه دي ادغام صغیر مثلین خو دې وکړو غنه به پکې کیږي یو الف مقدار به پکې ایساریږو نو څنګه به شي الف لام میم داسې به ویل کیږي اوس دې پسې چې را راغلی ده الف لام را لام مدري ده را ځانله ده شو چې له قاعده نشته که نه حروف مقطعات هم دي ښه او په کومو کې چې تشدید نشته هغوی ته مد حرفي مخفف وایي لکه په الف لام میم کې د میم په آخره کې تشدید نشته دی اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين